الحمدلله دا نن چې کوم محفل جوړ دی دا تاسو ټول راجمع شوي د دې قاریانو حضراتو د علماء کرامو حضراتو خواري دا محنت دی څو دلته اسم نه خو د قرآن خواري محنت چې کومونو زما محترمو شروع شوله نن ستاسو په شاپسند کلي کې چې کومونو زبردسته مدرسه الله جل جلاله چې کومونو جوړه کړله او په هغه مدرسه کې الحمدلله ثم الحمدلله نن چې کومونو موږ تاسو وینو دا چې کومونو حافظان دغه رنګې ناظر اخوان څومره زبردست ګلونه الله جل جلاله چې کومونو تیار کړل زما محترمو حدیث مبارک کې راځي کوم بنده چې په خپل بچي باندې په ناظره قرآن ووایي الحمدلله دې ماشومان په حفظ باندې ووایي چا چې په خپل ماشوم باندې په ناظره قرآن ووایي د قیامت پر ورځ باندې با الله جل جلاله د دغې ناظره چې کومو خوان بچي ته د مور او پلار ته الله جل جلاله یو داسې تاج ور په سر کړي چې دغه تاج به د هغې روشنۍ به د نور چې کومو د روشنۍ نه زیاته وي سبحان الله الله دې موږ تاسو ته بار بار رانصیب کړي د قرآن چې کومو د عظمت او د دې قرآن چې کومو د برکت کې الله جل جلاله موږ تاسو ته رانصیب کړي دا چې کومو یو خوش قسمتي شوه دویم نمبر دا کله چې دغه بنده وي وفات شي په قبر کې کېښودلی شي د دې چې کومو ناظر اخوان د دې بچي د مور او پلار الله جل جلاله کې د قبر عذاب چې کومو نه راوړي د قبر د عذاب نه الله جل جلاله محفوظ ساتي نو انشاءالله خپل بچیان به چې کومو حافظ قرآن جوړو انشاءالله ټول به داسې کوو که نه هر یو بنده د نن عزم وکړي انشاءالله رب سره واده وکړو یا الله ستا د قرآن ډېر زیات بهترین دی الله ستا د قرآن تا ته ډېر زیات محبوب دی تا چې کومو په خپل محبوب باندې نازل کړی دی څومره وخت پکې لګېدلی 30 کاله زما محترمو او دغه قرآن نن چې کومو زما سینه کې نشته زه چې کومو غواړم دا خواهش مې دا دی ربه زه به چې کومو دا قرآن په خپل بچي باندې ویم انشاءالله ټول به بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
ولد بصير الله سديس ولد مسيح الله سديس ولد مسيح الله محمد امين ولد فضل امين محمد امين ولد فضل امين بیا ناظری والا کی محمد طلحہ ولد قاری حضرت غنی مرحوم جاسم ولد فضل الہی عبداللہ ولد زاہد علی عبداللہ ولد زاہد علی توصیف ولد طارق توصیف ولد طارق عطا اللہ ولد اجاز علی عطا اللہ ولد اجاز علی سفیر اللہ ولد عرفان اللہ مرحوم سفیر اللہ ولد عرفان اللہ مرحوم محمد سمیر ولد ماسٹر حنسیب استاذ عنایت اللہ ولد استحار علی عنایت اللہ ولد استحار مشال ولد اجمل خان مشال ولد اجمل خان عاصم ولد جان علی طیبہ ولد ریاض وقاص ولد استحار کاشف ولد قیصر سے کاشف بلو یو ضروری لاندا ہو رہے سمت خلا کی وا مولانا خان افضل سے مدرسہ کی وا پا 31 تاریخ باندې دستر بندی وی یو حسار لزیارت تی بل زیارت لبا نو هغه کې ټول ملګری شرکت وکړي ماسپهین مانځل ورستو ها زیارت ورځ باندې او دا کوم ملګری دا په خپل پر ځای باندې شرعي نظام راولي یا الله قرآني نظام راولي یا الله هر کور د قرآن او د حدیث مرکز وګرځي یا الله د شیطانی وزن زموږ د کورونو نه بند کړي یا الله بچي د دین داعي او مبلغ وګرځي نارینه او زنانه ټول په دین باندې راولي یا الله د حیا د عزت د پاک دامنۍ ژوند نصیب کړي یا الله د بې حیايي د ذلت د فقر پاکي د جنت مساتي یا الله د حاسدانو د حسد نه مساتي د شران د شر نه مساتي د مبلغینو د بغض نه مساتي د فتنګر د فتنې نه مساتي پروردگار موږ سره د رحم معاملو فرمای یا الله موږ سره د خیر او د کرم معاملو فرمای یا الله مخکې بهترینه میاشت رمضان مبارک را روانه ده موږ د عبادت توفیق راکې د ختم قرآن د اوریدو توفیق راکې د تراویح د نوافل او د ذکر او اذکار توفیق راکې یا الله موږ د ګناهونو نه بچ کې پروردگار د قیامت د شرمندګۍ نه مساتي یا الله ته رحیم او کریم داتې بیا دعا کوو چې تاسو مسلمانان راغلي دي او د دې په زړونو کې کم جایز حاجات او مرادونه دي پروردگار د خزانه غیب دې پوره کړي یا الله د دې استادانو په عمرونو کې برکات واچي قاری حضرت غنی صاحب ته دعا وکړي چې الله جل قبر منور کړي نور څومره مسلمانانو پاشوي دي الله دې بخیر نصیب فرمایي اوس چې کوموري صاحب لاړ دي زموږ د مدرسې نن افتتاح دعا وکړي چې الله جل ټول مدارس کامیاب کړي مجاهدین خانقاګانې مراکز مساجد پروردگار نور مسلمان ته کامیاب او کامران وګرځي یا الله ته رحیم او کریم ذات زموږ په حال باندې رحم وکړي یا الله پاک څومره مسلمانان دي ای پریشانو کې دي کاروباري حالات خرابي یا نور څه حالات په الله ټول حالات سازگار کې پروردگار موږ خو د دعا د غوښتلو چند راځي رسول الله مبارک چې څومره د خیر دعاګانې غوښتلې دي ای کې موږ پوره پوره حصہ وکړي او د کوم شروع نه چې پیغمبر علیه السلام پناه وغوښتل یا الله موږ د هغې نه پناه راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن